تل پکار دی یو دار چې تواضع انکساری عاجزی په ځان کې راوستل چې عاجزی در پکې نه و تر کبر نه ډک وي چې ماشوم باندې څولو چې هغې باندې دونه تشدد کول چې وهل نو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفات نه دي او صبر تحمل برداشت په ځان کې پیدا کول ټیک د ماشومان دي دا به غلطي کوي او د دې تربیت به کوي د دې تربیت ته ضرورت دی دا تا د تربیت دپاره رالیږلي دي کنې دې دومره ماشومان څوک مدرسو ته لیږي حقیقت دا دی چې ماشوم د ګل په شان ماشوم پیدا شي مور او پلار ته زړه صبر کړي او د الله د دین په خاطر صرف او صرف مدرسې ته ولیږي او بیا قره حضرات رالګي هغه وهي نو خپل بچی اسره کا چې ستا بچی څوک داسې ووهي نو ته دا برداشت کولی شي نه شي برداشت کولی نو چې نه شي برداشت کولی نو پردی بچی دا خپل بچی وګڼه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا لکم مثل الوالد زه ستاسو دپاره د پلار غوندې حیثیت لرم نو چې معلم نو هغه هم د شاګرد دپاره د پلار غوندې حیثیت لري د ماشوم به صحیح تربیت کوي او په دې استاذ کې به شفقتي خیرخواهي به بګي نو چې شفقت او خیرخواهي پتا کې نشته دی په زړه کې دې رحمدلي نشته دی نو بیا خداره چې د درس او تدریس پرېږده او د دې په ځای چې دی نو بل څه کاروبار شروع کا د دې په ځای باندې چېرته په بازار کې څه دوکان وکړه بل دې څه تجارت شروع کا ته به دا کوشش کوې چې زه د دین خدمت وکړم چې کومه نیک عملونه دې وکړه نو هغه خو دې په یو ورځ باندې تباه او برباد کړو قتل دې وکړو او ظلم دې وکړو زیاتی دې وکړو نو ستا د وجې نه دین هم بدنامېږي مدرسه هم بدنامېږي مسجد هم بدنامېږي شاعر اسلام هم بدنامېږي نو چې دا ټول هر څه ستا د وجې نه بدنامېږي او نه دهریه خلک ملحدین خلک دیو له معمولي موقع پکار ده بیا به مدارسو پسې چې دی شاته لګیا شي پروپیګنډې پسې شروع کړي او که به خپل هر قسم زیاتې کېږي او ظلم کېږي په هغې باندې بیا ټولو غلي او په دې خو خبره باندې سوچ کول پکار دی چې یو ماشوم مدرسې ته راغی او هغه قرآن زده کوي او دین زده کوي نو د خپل ماشومتوب پرېښوستو چې کومه د ناز او د نخرو ټیم و د هغه د لوبو ټیم و د هغه او کومه د منډو ترلو ټیم و د هغه د پرېښوستو راغی په دیني مدرسه کې سبق زده کوي او قرآن ته کېناسته سهار وختي پاسې ماسخوتن ناوخته سملي او د مور او د خور د لاس ګرمه روټۍ یې پرېښوستله او په مدرسه کې په مشکل باندې ژوند تېروي او ته د هغه سره دونه زیاتې کې ته هغه دونه وهې چې هغه وفات کېږي ماشوم له چې دی نو تربیت دپاره کې ګزار ورکړي نو خیر دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجازه ورکړې ده چې معمولی شانتې په مسواک شانتې څه شي باندې صرف تنبیه ورکولی شي خو دا نه چې ته یې وجنې نو د وجلو هېڅ چا اجازت نه دی ورکړی او هغه ماشوم چې خپله زندګي ټوله راواغېسته د الله دین ته یې وقف کړه او کله چې دا بیا رالوی شي او یا په مدرسه کې مدرس شي او یا نو نه دې ورته څه سکیل ښودلی دی نه دې ورته څه هنر ښودلی دی او نه هغه داسې څه کولی شي چې په دې معاشره کې هغه ته څه جاب میلاو شي بل طرف ته لاړ شي د هغه سره دونه زیاتې کول چې هغه بیا د هغې د پاسه وهې تشدد هم وکړي نو یقینا دا ډېر ناروا ظلم دی د دې مرګاسیا هیڅ څوک هم نه کوي شریعت د دې مرګاسیا نه کوي او دا ماشوم چې ته وهې نو د دې ماشوم هم عزت نفس دی د دې ماشوم د عزت نفس خیال ساتل هر یو سړی دا غواړي چې زما د خلک احترام وکړي عزت دې وکړي قدر دې وکړي نو ماشوم هم دا غواړي چې د هغه د احترام وشي د هغه د عزت وشي او بل ماشوم ته امن ورکول د ماشوم د عزت د امن خیال کولو مختلف واقعات راځي نو ماشوم د جان حفاظت کول د هغه د مال حفاظت کول د هغه د
عزت حفاظت کول دا په مدارسو باندې لازم دي. خلک خپل بچي مدارسو ته راولېږي، بیا په مدارسو کې چې نو دغه ځاندې وحشیان ناست دي چې مختلف ظلمونه کوي. نو د دې تعلیم نه بیا نه تعلیم حاصلول دا غوره دي. نو پکار دا چې مونږ هر سړی چې د دین سره منسلک یو نو په زړه کې شفقت، نرمي او د ټولو نه هم شی اخلاص چې دا پیدا کړو. نو چې کله مونږ کې دا وو او پیغمبري اخلاق په مونږ کې وو نو بیا په ماشوم کې هغه ښه صفات دا هم راځي. او چې کله په مونږ کې په خپله نه وو نو بیا شاګرد ته هغه ښه صفات نه منتقل کېږي چې په مونږ کې کوم بد صفات هغه شاګرد ته منتقل کېږي. چې کله په استاد کې ښه صفات موجود وو نو شاګرد ته منتقل کېږي. نو کوشش پکار دی چې په ځان کې ښه اخلاق راولو، په ځان کې ښه صفات راولو، ځان کې عمل صالح پیدا کړو، نو هغه ښه صفات به زموږ شاګردانو ته نقل شي. او که دغه نه یې نو شاګردان به نافرمانه یې او موږ به بیا په هغوی باندې تشدد کوو.